بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن زه د افغانستان او د پاکستان په حواله سره لمبه خبره خدا ده چې پاکستان کې د افغان حواله سره کم کنفیوژن دی په دې حواله سره او بیا د طالبانو چې پاکستان ته کم اپروچ دی د مخالفانه په دې حواله سره زه یو څه خبرې کوم او نن یو ډېر اهم د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ هم په دې حواله سره ډېر زبردست لیکل کړي دي. احمد خان صاحب خبره ده چې دا وخت پاکستان د افغانستان په حواله سره مکمل د یو کنفیوژن اخکار دی. یو خو مسلسل داسې واقعات شو د امبیسی باندې حمله وشوه، امبیسډر باندې هلته کې چارټي افیر باندې په کابل کې دغه شانتې سور وړاندې چمن بارډر باندې کراس بارډر فایرنګ وشو، په هغې کې تقریبا 7 کسان شهیدان شو پاکستان طرف ته او 15 نه زیات چې دي هغه پکې بلکې 16 نه زیات چې کوم دي هغه زخمیان شو. او بیا بل ول بیا هغه باندې خو طالبانو معافي غوښتله، خو د هغې نه پس بیا په بل ول بیا دغه واقعه وشوله او 15 نه زیات کسان چې دي په دغه واقعه کې چې کوم دي هغه زخمیان شو. اوس سوال دا دی چې پاکستان کې دننه نن سبا یو سخت کنفیوژن دا دی چې یاره د افغان مسلې سره څه وکړو، یو خو ډسنګیج کو، کاونټر کو، څه وکړو. دا یو ډېر لویه یو مخمسه ده او دلته کې دا یو ډېر غټ کنفیوژن دی. زه دا خبره کوم چې د پاکستان او د افغانستان که پاکستان غواړي چې افغانستان سره څنګه اپروچ وشي، نو لمبې خو دا دی چې د پاکستان او د افغانستان د نوي چې کومه رشته ده یا تعلقات دي، نو دا د هغه ورځ نه شروع شوي کله چې د سویټ یونین یعنی د شوروي اتحاد فوجونه په 1981 کې هغوی مداخلت وکړو افغانستان ته راله او پاکستان هغه ټیم کې یو سیاسي فیصله وکړله او د شوروي اتحاد خلاف د افغانانو هغه ګروپ چې کوم د هغه ټیم کې د خلکیانو پرچمیانو خلاف جنګېدل هغوی سره سپورټ وکړو. بیا وروستو څه وخت پس چې کوم دی د سیاسي په ځای باندې د پاکستان د افغانانو سره د سپورټ یا د مدد چې کوم دا یو نظریاتي رشته کې بدل شو، ځکه هغه ټیم کې جنرال ضیاء الحق او د جنرال ضیاء الحق هغه اسلامیک چې کومه پالیسیز وي، اگر چې هغې کې ډېر غټ منافقت و، ځکه چې هغه وی که تاسو ملک اسلام غواړئ نو بس ماله ووټ راکړئ چېرې زه صدر شم، هغې سره هم د هغې مطابقت لرم. بیا د پاکستان چې کوم پالیسي میکرز دي د دوی په ذهن کې یو غیر ضروري غونته کې یره ده او خطره ده او هغه د ډیورنډ لاین حوالې سره د افغانانو بعضې نیوکې چې دي هغې حوالې سره وه او دغه شانتې د پښتونستان دا مسله. نو دلته کې هغه ټیم چې کوم پالیسي میکرز وو زیاتره د سکیورټي ادارو سره چې تعلق لري، ځکه هغه ټیم کې مارشل الله حکومت و، نو هر څه چې کوم دی د فوج د جرنیلانو په لاس کې د هغوی دا خیال و که چېرې سیمینارز روم کې بس ورکشاپ روم کې هغوی خبرې کوي، پبلیک ډیبیټ ته خو هغوی دا شی راوړنه او نه دا پالیسي د پبلیک ډیبیټ ته راغلې وه. هغوی دا خیال و چې یاره کله دا نظریاتي خلک راشي نو د ډیورنډ دا کرښه به هم ختمه شي او ورسره به چې کوم دی د پښتونستان دا کرښه به هم ختم شي او بس تاسو مسلمانان یې موږ مسلمانان یو، خبره ختم وکیله ده او یو سافت بارډر دی، څه خبره پکې نشته. دا به شی وشي. او اوس که مونږ ګورو نو دا دې وخت کې که پاکستان سوچ وکړي نو که افغان طالبان دي او که ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان دي، دا هم د دغه اپروچ چې کومو د هغې نتیجه ده، د هغې پراډکټ دی او اوس هغه دواړه په دې دغه باندې دي. او که چېرې ګوره پاکستان غوښتلې نو ډېرې موقعې په لاس راغلې وي، لکه حامد کرزی صاحب چې کله د افغانستان صدر و نو هغوی 100 وارې بلکې 20 نه زیات وارې هغوی پاکستان ته راتلل او هرې وارې به دا درخواست کو، ریکویسټ به کو چې د دې طالبانو په کنټرول کولو باندې پاکستان دی د کابل سره مدد وکړي. د هغه نه پس بیا ډاکټر اشرف غني صاحب راغی، اشرف غني صاحب هم ډېر کوشش وکړو چې یاره دا مسله چې کومه ده پاکستان دی د افغان حکومت سره د حمایت وکړي، مدد وکړي چې دا طالبانو دا دغه وکړو. خو د پاکستان ذهن کې یو خبره وه چې یاره که طالبان راشي نو دا به زموږ دپاره ښه او دا اشرف غني او ډاکټر اشرف غني صاحب او حامد کرزی صاحب چې کوم دي دا زموږ خلاف دي، یا کابل د دې په ذهن کې یو دا خبره وه چې یاره کابل خلک زموږ خلاف دي. نو که طالبان راغله نو دا به زموږ دپاره ډېر ښه یو نظریاتي خلک دي، قام پرسته نه دي، نیشنلیسته نه دي، نو دوی به زموږ چې دی زموږ دپاره بخي. بله د دوی یو
غلطه پالیسی چې کوم تیر پروګرام کې ما دا ویلو هغه د یو سټریټیجیک ډیپث حواله سره وا چیرې هندستان په افغانستان کې انفلوئنس کومول او بیا د پاکستان الته کې یو فرندلی حکومت چې کوم دي بوته وی چیرې یو داسې حکومت چې هغه زمونږ فرندلی یو بیا دوستانه او دوست حکومتي بل دا چې داسې حکومتي چې هغه باندې زمونږ اثر ډیر زیات چې مونږ سوایو هغه په هغه باندې کې دا د پاکستان هغه غلط اپروچ نو په ځای د دې چې د ډاکټر اشرف غني سره او ډاکټر حامد کرزي صاحب سره پرېزیدنت حامد کرزي صاحب سره کومک کړی وي او هغوی لاس یې دغه کړی وي او طالبانو ته دومره حمایت یې نه وی کړی چې دلته کې ول کورونه ورکول دلته کې ول ځمکې ورکول دلته کې ول هغوی ټریننګ کول دلته ملا هیبت الله صاحب الله دې ژوندی لري کوچلاک کې ناستو خو چې وصل دې کې تللی دی نو هغه ملا هیبت الله نه دی کوچلاک مدرسه کې یا په جومات کې چې به ناستو نو دا د پاکستان هغه سټریټیجیک بلنډرز هیسټوریکل بلنډرز چې ورته موږ کوم وایو هغه پاکستان کړي نو مخکې په دې سوچو کې د دې نه پس په اوس نوې پالیسي سبا جوړېږي ځکه چې نن په افغانستان کې تعلیم یافته طبقه سیاست والا طبقه ایون طالبان مجاهدین دا ټول دا خیال دی چې لکه دا طالبان دا موجوده چې کوم حالات دي په افغانستان کې دا د پاکستان د لاسه دي دا طالبان پاکستان نو لکه الټا او څوک چې د بوتلې دي طالبان هغه د مخالف دي په دې خبر کو چې دا هغوی د مخالفت وجوهات څه دي خړمبې دا خبره کوم اوس ګوره د پاکستان د پالیسي هغه سټریټیجیک مسټیکس چې کوم دي غټ مسټیکس هغه ته ګوره چې نن مونږه یو ټیم کې خو مونږ هلته کې فرندلی ګورنمنټ غوښتو هلته کې چې کوم دی هغه حکومت چې په هغه زمونږ اثري په افغانستان کې زمونږ ګرینډایز آیډیاز چې هلته کې سټریټیجیک ډیپث پوي نن هغه انګریزي کې چې وي چې واټ ا فال نو زه چې واټ ا سټریټیجیک فیلیر د پاکستان د افغان پالیسی میکرز ته چې وګورې هغه دا دی چې نن مونږ صرف دا مینت کوو چې هغه سټریټیجیک ډیپث هم پرېږده یاره هغه فرندلی حکومت هم پرېږده یاره هغه هلته کې هغه انفلوئنس چې مونږ با اثر حکومت هغه هم پرېږده بس دومره وکړئ چې یاره دا ټي ټي پي رانه منې کړئ او یا رانه هلته کې چې زموږ مخالف کوم عناصر دي په هغوی باندې دې کنټرول راشي دا اوس پاکستان پالیسي دې ته پاتې شوله اوس یو دا تپوس هم پکار دی چې طالبان ولې د پاکستان مخالف راغله یا د پاکستان مخالف په بارډر باندې دا اټیکس کوي او دې کې د بره نه لاندې پورې که تاسو وګورئ دا هغوی بیانات چې راځي نو هغه د پاکستان دپاره خوشایند بیانات نه دي اوس څه خلک خو دا وایي چې یاره طالبان دا کار ځکه کوي چې کیدای شي هغوی اندروني چې کوم مسایل دي ډېر زیات دي د ښځو تعلیم د صحت د معاشي د غربت د لکه هر یو مسله بېروزګارۍ هلته کې ډېرې زیاتې دي نو کمې پورې به ته خلکو ته وایي چې یاره بس صبر کوئ صبر به هم یو حد راځي نو هغوی وایي چې راشه د اندروني د مسایلو نه نظر اړولو دپاره بارډر د پاکستان بارډر چې کوم دی په افغانانو کې دا آیډیا ښه خرڅېږي نو دلته کې ټینشن جوړول پکار دي یو بل طبقه دا هم وي چیرې د طالبانو کېدای شي دا پالیسي نه چیرې د ټي ټي پي آی اس کې یا د نور ټیرریسټ ګروپ چې کوم دي دهشتګرد تنظیمونه عسکریت پسند تنظیمونه ولې نه دا د افغانستان نه لاړ شي او پاکستان چې کوم پخوانی قبایلي سیمه وه یو ویکیوم هلته کې د دوی واپس لاړ شي نو موږ ته به هم تګ راتګ به هم اساني ځکه چې د دوی خلاف خو هغوی دغه کوي نه دا خو برادر نام دی پاکستان سره خو د هغوی مینه نشته او نه پولیټیکلی او ریلیجسلی الاین دي نو هغوی وایي چېرې دوی هلته کې لاړ شي نو موږ به دې خلاص شو پاکستان پوه شه او هغه خبره موږ طرف ته ویلي وار جانې او انګار جانې بله خبره ده نو بیا د پاکستان پوه شي او ټي ټي پي دې پوه شي او آی اس کې دې پوه شي دا هم یو خبره ده بعضې خلک دا وایي چېرې طالبان هغه خپل نفوذ اثر رسوخ یا کټ کاټ سیوا کولو دپاره هم پاکستان خلاف داسې قسمه کارویانې کوي چې یو طرف ته د ټي ټي پي سره دغه کول بل طرف د پاکستان بارډر باندې دغه کول بل طرف ته ډیورنډ په کرښه باندې د خاردار تار چې کوم دی دا نه منل اوس دا دې کې هر یو کېدای شي ټول هم وجوهات دي خو اوس راځو دې دپاره چې پاکستان به کوي څه دا یو بنیادی خبره ده زما خیال دا دی چې پاکستان له بنیادی طور باندې لومبی چې کوم پکار دی یو کلیر پالیسی جوړول پکار دي افغان حوالې سره او هغه نه چې یاره چېرته په سیمینار کې یا چېرته څو جرنیلان کښېني او ریسرچ وکړي او دغه وکړي او بس وایي چې وروره راځئ دا زموږ افغان دی او دا پالیسي ده داسې نه هغه پالیسي چې هغه په پارلیمنټ کې ډسکس شي دا زه بار خبره کوم د پارلیمنټ نه اوریجنیټ شي
پبلک ډومین کې ډسکس شي، په هغې کې د سکیورټي انپوټینګ وي، په هغې کې د فورن آفیس انپوټینګ وي، په هغې کې چې کوم دی د انټیلیجنس ایجنسو انپوټینګ وي، په کې چې هغه ټولو یو مشترکه په ګډه باندې پالیسي چې هغه د افغان ولس او د پاکستان د ولس په ګټه باندې یو داسې پالیسي جوړول پکار دی. بله دا ده چې پاکستان له اوس دې وخت کې د تحریک طالبان پاکستان حوالې سره او د افغان طالبانو حوالې سره یو کلیر کټ پالیسي، یو کنفیوژن ختمول پکار دی. ته مخالف یې که ته سپورټ کوې که ته څه کوې، ټي ټي پي سره موږ څه کوو، ټي ټي پي سره موږ خبرې کوو، واپس یې راغواړو، څنګه یې راغواړو، یو عام ګروپ په حیث کې نه راځي دی خپل ملک دی اوسي دی یا د هغوی دا یو څو خبرې دي په دې باندې چې کوم دی لکه دغه پکار دی، یو پالیسي کلیر پالیسي لاین پکار دی. بل زه دا خبره کوم چې پاکستان کې بعضې خلک دا خبره کوي چې یاره د ټي ټي پي چې کوم ایلیمنټس دي یا هایډ آوټس دي هغې باندې اټیکس پکار دی ودن افغانستان. زما په خیال دا به یو سټریټیجیک بلنډرز بلي، دا بالکل نه ده پکار. پاکستان لا د افغانستان چې کوم سرحدي حدود دي یا د هغوی جغرافیایي کوم حدود دي د هغې ریسپیکټ ورله پکار دی، ځان نه امریکا نه دي جوړول پکار، او په عزت سره د هغوی سره ډیلینګ پکار دی. دا نه چې بس دغه ځای کې ځکه که په هغې کې خدای مکه عام خلک ووجلی شو لکه څنګه چې افغان طالبان کې، نو بیا پتا کې په هغوی کې فرق څه شو. نو ما په خیال بالکل د کراس بارډر فایرنګ شو یا میسایل شو یا ډرون شو یا د جهاز شو، دا پاکستان له بالکل نه دي پکار. دا به یو غلطه پالیسي زما په خیال باندې دا کومې پورې د ټي ټي پي تعلق دی په افغانستان کې. نو لومبیا خو پاکستان له پکار چې خپل بارډر مینیج کړي، چېرې د ټي ټي پي ایلیمنټس چې کوم دي هغوی بارډر کراس نه کړي. یوه دویمه دا د ملک دننه هغوی د خلاف دی چې کوم دی یو ماحول جوړ کړي چې یاره هغوی دلته کې داسې کاروایي ونه کړي، انټیلیجنس دې مضبوط کړي، پولیس دې مضبوط کړي، نورې داسې کاروایانې پاکستان له پکار دي. دې سره سره سافټ طریقې سره طالبانو ته افغانستان کې چې کوم حکومت دی هغوی ته افغان لیډرشپ ته دا ریالایز کول پکار دي، دا احساس ورکول پکار دي چې یاره ستاسو د خبرې نه په موږ باندې حملې کېږي، او دا ګریجوال، دا په یو ورځ نه کېږي چې زه به بیان ورکړم او طالبان به وایي چې ښه ګریجوال هغوی هم چې کوم دی سافټ شي، هغوی هم دا احساس وکړي چې او یاره د افغانستان خبره استعمالېږي. که دومره موږ جګړې وکړې 10 کاله، نو که یو میاشت 2 3 4 نور هم وشي نو څه دغه نه کېږي، خو موږ له یو پیاوړی یو پرهم نه یو مستقل افغانستان دپاره او پاکستان دپاره به دا څه نه څه کول پکاري. مسایل به وي او دا شیزونه به کېږي، خو د صبر نه به کار اخلي پاکستان، د ډېر تحمل نه به کار اخلي. او بله دا ده زه اهم خبره په دې ټولو کې دا ده چې پاکستان له پکار دي کله هم د افغانانو سره ډیل کوي، د هغوی د سیاسي لیډرشپ سره، عسکري لیډرشپ سره، مذهبي لیډرشپ سره پکار دی چې د هغوی عزت وکړي، هغوی احترام وکړي او هغوی سره داسې ډیلینګ وکړي څنګه چې د یو بل ریاست د وګړو سره کوي. ځکه پاکستان کې اکثر دا خبره ده یاره دا خو مهاجر و، یاره دا خو طالب و، یاره دا خو مجاهد و، دلته کې یاره کار څه اوس هغه هلته کې وزیر دی، هلته کې مشیر دی، هلته کې صدر دی. نو موږ له پکار دی چې د هغوی حوالې سره موږ د عزت او د احترام هغه رشته چې کوم دی هغه برقراره وساتو. هغه د افغانستان وزیر دی که پرونه هغه دلته په جومات کې ملا ډزنټ میټر، ولې هغه اوس هلته کې تللی دی. که یو مجاهد دی دلته کې به ټیک ده تاسو ساته تاسو ټرین کړی، خو هغه هلته کې اوس وزیر اعظم دی، نو بس دی صحیح ده. دغه شانتې نور خلک یو دا پکار دی چې افغانانو له عزت ورکول پکار دي، د هغو سره د احترام رشته چې کوم دی هغه سره ساتل پکار دي. بله دا ده چې پاکستان یو زه څنګه هم د هغوی د عزت نفس خیال ساتل پکار دي، دا ډېر ضروري دي. بله دا چې پاکستان له دا د ډیورنډ مسله چې کومه ده دا دونه مسله نه ده، بس یو بارډر دی، سافټ بارډر دی، تګ راتګ دی پې کېږي او داسې خطر هم نه ده چېرې افغانستان به یو ورځ راشي فوجونه به را روان کړي او د ډیورنډ نه به چې کوم دی را روان شي چې اسلام آباد طرف ته ځو. دا ټول یو پرسپشنز دي، یو بړا چړا کې پېښ شوي دي. نو زه وایم چې دا ټول څیزونه پکار دي، خو په دې هر څه کې چې پاکستان څومره د احتیاط نه کار واخیسته هغه به ډېر ښه، د افغانانو له څومره احترام ورکړو، څومره د هغوی سره د صبر او د تحمل نه کار واخیسته هغه به ډېر ښه، هغه به د افغانستان په فایده کې وي او هغه به د پاکستان په فایده کې وي.